بینظیر د روپو لپاره چې کومو کسانو رجسټریشن کړی اکه نوي کسان دي او که زاړه کسان دي، ځکه زړو کسانو ته هم د دوباره اندراج دپاره چې دی میسیج راغلی دی، نو زیاتر کسانو چې دی دوباره اندراج کړی، خو ځینې داسې کسان دي چې هغوی اندراج نه دی کړی، نو کومو کسانو چې نه یې کړی هغو ته په راتلونکي وخت کې چې دی دغه روپۍ به نه میلاویږي. خو کوم چې نوي کسان دي او زاړه کسان دي هغو رجسټریشن کړی، ځکه په دې کې ځینې نوي کسان دي هغوی زموږ د رجسټریشن کال وشو، ځینې وایي 2 کال وشو، تر اوسه پورې موږ ته 1 روپۍ میلاو نه شوه، او دا چې دی دا خاص کسان له ورکوي، ځینې کسان وایي دا مالدار له ورکوي. نو اول نمبر خو تاسو خپل اهلیت چک کړئ چې تاسو د پروګرام دپاره اهل یې که نه یې اهل. کومو کسانو چې چک کړی دی نو هغه اکثر موږ ته سکرین شاټ چې دی دا رالیږي په کمنټس کې چې موږ ته دا قسمه لیکل چې دی دا راځي، نو دا یو به تاسو ته ښکارېږي دا قسمه سکرین شاټ چې دی دا زیاتر کسان رالیږي، دا نوي هم رالیږي او زاړه هم رالیږي چې موږ ته دا قسمه لیکل راځي. د دې لیکلو مطلب څه دی؟ نو په دې کې ښه صفا صفا لیکلي چې ستاسو په ډاینامک سروې کې چې دی رجسټریشن شوی دی او تاسو ته به د اهلیت په باره کې چې دی په لږ وخت کې میسیج درشي. نو دا د دې لپاره تاسو دا لیکل لازم چې کله تاسو رجسټریشن وشي او تاسو رجسټریشن وشي او هلته ورورسي نو دلته کې تاسو ته ښه صفا لیکلي چې تاسو رجسټریشن چې دی دا شوی دی، خو موږ به هلته کې وګورو چې تاسو د پروګرام دپاره اهل یې که نه یې. د هغې نه وروسته بیا تاسو ته یو بل دغه چې دی دلته کې به چوکئ، دلته به تاسو ته لیکلي چې تاسو د بینظیر انکم سپورٹ پروګرام دپاره چې دی د هغې دپاره تاسو اهل یې او په راتلونکي وخت کې چې دی دا روپۍ به تاسو ته میلاوي یا په دغه ځایګي کې چې دی تاسو ته به روپۍ چې دی دا به شو کېږي په قسمه قسم طریقو باندې چې دی به دغه ځایګي کې لیکل لازم. نو که روپۍ درته شو کوي نو تاسو ته به روپۍ چې دی دا میلاویږي، که وایي چې تاسو د پروګرام دپاره اهل نو هم به په راتلونکي وخت کې چې دی دغه روپۍ به تاسو ته میلاویږي.